عوامي نشنل پارټۍ سابقه وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ضلع بونیر دوره کړې او په بونیر کې د عوامي نشنل پارټۍ د مشرانو او د ورکرانو سره لیدل کاتل کړي. اول یې د سردار علي خان آب چناړ د رهایشګاه دوره کړې او بیا یې د تحصیل چغرزي ګلونو بوړی د خدای بخلي شیر محمد خان د رهایشګاه دوره وکړه او د خدای بخلي شیر محمد خان په حق کې د مغفرت دعاګانې وغوښتې او د هغې نه پس یې د کلپاڼۍ معاویه مختار علي د رهایشګاه دوره وکړه او په آخره کې د سابق MP قیصر ولی خان د رهایشګاه دوره وکړه او د مرحوم خدای بخلي لیاقت علي خان په حق کې د مغفرت دعاګانې وغوښتې. نور تفصیل په دې رپورټ کې. ټول اول خو ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو ماله دا موقع راکړه چې زه د خپل خدای بخلي ورور په حواله خبره وکړم. بونیر ضلع د عوامي نشنل پارټۍ په حواله الحمدلله یو ډېره زرخیزه ضلع ده. د خدای خدمتګار تحریک نواله تر نن ورځ پورې د دې علاقې خلکو د خپلې پښتونولۍ سره او د خپلې نظریې سره ډېره مینه کړې ده او ډېره وفا یې کړې ده او دې خاورې ډېر تاریخي خلک پیدا کړي دي، ډېر ښه ملګري. دغه ملګرو کې یو ډېر ښه ملګری شیر محمد خان الله دې مغفرت نصیب کړي، پارټۍ کې د هغه یو ډېر لوی مقام یو ډېر لوی حیثیت و. دا مقام او حیثیت هغه ځان له په خپل کردار او په خپل خدمت پیدا کړو او یقیني طور چې د هغه جدایي زموږ د ټولو لپاره یو ډېره تکلیف دې مرحله ده، یو ډېر لوی ازمایش دی، خو مرګ حق دی. ټولو نه اول خو د هغه خدماتو ته خیر حاجي عقیدت پیش کوم، د هغه کردار ته د هغه ستړی د هغه جدوجهد ته خیر حاجي عقیدت پیش کوم او نن حاضر شوی یم دلته کې د هغه د کور مشران، د هغه وروڼه، د هغه کشران، د هغه بچي دلته موجود دي. د دې په خدمت کې حاضر شوی یم، د فاتحې دپاره راغلی یم. پروردګار ته به دا سوال کوم چې الله تعالی زمونږ د رور درجات بلند کړي او کم کمی چې دی الله تعالی دې دغه کمی د خپلو خزانو نه پوره کړي. زه دا امید لرم، بلکې امید نه دا یقین لرم چې د هغه د خاندان او د هغه د کور نور افراد چې کوم دي هغه به د شیر محمد خان خدای بخلي مشن جاري ساتي او د دې پښتنې خاورې د خدمت او د باچا خان د سوچ او د فکر په حواله چې په کومه لار هغه خپل سفر کو، دا کور به انشاءالله په هغه لار باندې خپل سفر جاري ساتي. ستاسو ډېره مهرباني.